د غریبو د درمندو چې درمان یم زه خیر خوا د پښتنو افتخار خان یم خدای را کړی را لزړه نازک او نرم په یتیمو چې د زړه نه مهربان یم لیدې نشم غم کې ډوبې اسرې خالکه د دې غم په سرور کې بندیوان یم د بېوسو خلکو تلا پزړه امداد کړم زه ژوندي چې څو په ځمکه د جهان یم فاضل جانا دا غم خور مې د زړه سر دی د دوی ژوند باندې والله چې زه ودان یم په یتیمو خفه کېږم زه د زړه نه پې دردېږم یم په نوم افتخار خان زو د درمندو یم درمان زو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګور ابتدا خان صاحب په خدمت کې حاضر ما یو سپینګری بابا چې کوم دی په روډ باندې روانو دی مې ودرو نو غریب په تکلیف کو زما په نظر شو چې را د خپې ما تخکاره شو چې کار نه کوي هغه تاسو کته چې دلته د بریک ته پاره د خراخواته شروع د بریک ته پاره چې کوم دی د ګیرونو بدلولو د پاره دام دی په لاسو باندې کوي بریک هم دی په لاسو باندې لګي او دا غي نه علاوه چې کوم دی د ادوال خپې د مکمل کار نه کوي کا درته وایا دې ته تخریج راکېږي څنګه څوک تخریج راکېږي که څنګه نه دا چې کټ وطنیزه کوم نه کټ نه وتخریج مو کټ خدا کټ نه وته راکېږي لکه کټ دې درانه زو کې بیا وخېږي او چې نور ټول رزغه شاهینو بیا پکې درته او د خپې دی ولې داسي دا پولیو کې بیمار شو د پولیو د وجه دا پولیو دا کم خلک چې لګیا دي د پروپاګاندا کې چې پولیو ټیک نه دا پولیو داسې او پولیو د ماشومان دا ډرامې داسې درو داسې کوي دا یو څه پچانه راوځي چې راشي بیا و یاد صحیح ده تاسو د اساس کې ټیک ټیک نه دی وړول ورته دا کنه صحیح ده کنه ولې چې بل مسلمان ته تکلیف وي او هغه تکلیف نه اخلاص نه خنه را دا یو ضروری میسج په دې پروګرام کې دام شو چې پولیو چې کوم دا ډیره زیاته انتخابي او خطرناک مرض دی چې په چاره شهید ته پته لري چې کم خلک روغي ناغي و چې راو دا شی چې کوم دی یا پروپاګاندا دا یا دا دی یا غدي او دا مختلف قسم پروپاګاندا چلیږي او دا کاکا سپینګری دی او د خپل مسله دا ده چې دی و چې را ماته پولیو دا او د دریو کارونه پس کوم دی دا مسله دا شروع شو او تر دې ټیمه پورې دا او د کاکا صرف د یو مسله چې بدقسمتي زمونږ د الله تعالی د طرفه ده چې صرف لونه دی او ځامن نشته مونږ سره د خپل وس مطابق چې کوم دی امداد کو او کاکا نه مې تاسو کو د یو لورکې واده دی ان شاء الله تعالی د سره خپل موبایل نشته کچره داسې څوک مسلمانان یې چې زمونږ سره د دې واده په مت کې څوک خو کاپی دغه سره امداد کولی شي نو کاکا و چې ما سره موبایل نشته او کچته په دې طرف باندې تیرې دو او بیا مو سره کوم بوت आवाज ورکو یا به زمونږ ته پوښتنه کې درې سالو راځي پس کچره داسې څوک چې را د سره امداد کول غواړي کاکا 400 اوسیدون کړي کاکا یو دا وړه دا پیسې زما خپل نه چې چایي غیله به دوا کې دا 15 شوي او دا د شوي 2000 روپے دا د پیسې زما خپل نه دا پیسې چې چایي غیته به دوا کې او موږ له کوملان دنیا خسته امين یو غاړه مال خال جان بچو کې برکات واچول امين امين الله غمونو تکلیفونو نو ساتي زمونږه بس کوشش وکړو دا چې بیا په طرف باندې راتلې مونږ ولې یا داسې ودرېږه خیر دی ودرې دی پس نو کو داسې چا او مسلمانانو مونږ سره په دې مت کې راغو کو دا یو پیرا بیا پیل کوم پروګرام د الله پر ځبان ځان سره شیر کړي یو خدای یو میسج دی پکې ضروري چې کم خلک و چې دا پولیو پروپاګاندا نو دا هغه پولیو چې د کاکا وي د دواړه خپې چې کوم دي دا بالکل مړی دي دا دواړه خپې بالکل د دمړی دي کې څه نشته دې پکټ کې چې کوم دینو کټ راخواته کیو د کټ نه بیا چې کوم دی رشتې ته ورکوي یو خو د پولیو ضروري میسج دی چې دا کاکا د پولیو په غرانس کې مبتلا دي نو خپل بچو ته پولیو ساس کې چې کوم دی دا ټیم په ټیم کوي مونږه خپل باندې شکر الحمدلله خو ټیم په ټیم د غساس کې خپل ماشومان ده بل دا غین علاوه تاسو کته چې دا د غیر د لپاره
د بریک ته پاره چې کوم دي دا ډنډې لګوي دغه په لاسو باندې بدلی نو ټول مسلمانانو ته دغه یو درخواست او دا درخواست چې د کاکا صرف لونه دي ځامن شته نه او ډیر زیات په تکلیف کې دی او ډیر زیات دا ژوند ډیر زیات ګران دی د کټ راخواته کې بیا بل پغې کې چې کوم دین او چتای را بغي او د رشکه کې ناس بیا د خپل مزدوري کوي نو کاکا یو خو ستاد دغه همت ته سلام هم کوم ځکه چې په دغه کې سوال نه کوي او شکر الحمدلله خپل مزدوري کوي نو بس موږ هم دوا کوه او چې دغه چا پیسې د غیر دوا کوه ٹھیک ته جانا اشتق الله مو تکلیفونو او ساتل امين امين اخرت اشتق ان شاء الله کوشش وکړو نور بم سره کوم کس دا چې ټیم په ټیم راتلی او موږ سره چا امداد وکړو ان شاء الله نور بم سره کوم صحیح ده ډیره مهرباني